ضلعو خپلو پارټیو ته هدایت کوو چې د خپلو درنو د مظاهرو چې څه شی فیصله سوه د دې تیاري به کوو او پر دې به تحریک چلوو. دا لوټماران غله بدکرداره دا شړل او د دې پر ځای د ولس حقیقي نمایندګان راوستل. دا مړي یا دا شهیدان چې پراته دي د دې دپاره موږ نه دی ایښي چې موږ دا مراعات غواړو. دا خل تاسو ته څه وایي؟ زیارت دا غمجنې کورنۍ تاسو ته څه وایي؟ چې زموږ خواږه درانه چې څنګه له منځه تللي دي د دوی دا قرباني د ټولو انسانانو د راتلونکي وخت د مرګو د مخنیوي دپاره موږ ناست یو. د اسلام آباد و د کوټې د جهاز یوه ګنټه اخلي. موږ هر شی لرو دلته یې لرو. بیا دا خلکو ته یو کومک نه ورسېدی چې د یبسي کیله له دغه ځایه پر 6 کیلومتره ده او یبسي کیله هر څه لري. زموږ د دې خلکو سرونه ولې نه وژغورل سول چې د 6 تاریخه د زیارت د پیشي په حواله باندې دا درنه روانه ده. نن ورونو تر ټولو د مخه دلته چې کوم سیاسي مشران راغلي دي خوندې راغلي وې تاسو د کوټې درانه ښاران راغلي یاست او د زیارت اوسېدونکي چې دلته ناست دي زه تر ټولو له مخه ستاسو مننه او شکریه کوم. ورونو برای پر 3 بجې پر دا ځای باندې چې د هنې کومه درنه وه اګر د کمیټۍ راله د زیارت کمیټۍ راله کښېنستلو مجلس وسو اخري فیصله او واده دا وسوله چې سبا به دا درنه وي بیا به له هغه بعد پر دې غږېږو. خو ډېر په افسوس سره دا خبره کومه چې کوم چا چې عجب خان یې نوم وي ورسره مولوي رحمت الله صاحب وي دا درنه پر 4 بجې ولاړه سوله. ورونو مجلس څه دی؟ ما په اوله ورځ ویلي دي د دې درنې د خلکو مطالبه دا ده. دا مطالبه نه ده چې موږ ته پلانی شی راکوي. دا ټول خلک دا سرکاري ملازمان دي. د دوی په واقعاتو کې چې په شهادت ورسیږي د دوی شیان اعلان دي ښکاره دي پراته دي. نن سرکار دا اعلان کړی دی چې 1 کروڑ 11 لکه روپۍ دا نور شیان یې نه دي اعلان کړي. یوه نوکري او د دوی د بچانو له پیلیزه تر 14مه پورې د تعلیم ټول خرڅ په دې حواله دا مړي یا دا شهیدان چې پراته دي د دې دپاره موږ نه دی ایښي چې موږ دا مراعات غواړو. دا خل تاسو ته څه وایي؟ د زیارت دا غمجنې کورنۍ تاسو ته څه وایي؟ چې زموږ خواږه درانه چې څنګه له منځه تللي دي د دوی دا قرباني د زیارت د ټولې پښتونخوا د ټولې صوبې د ټولو انسانانو د راتلونکي وخت د مرګو د مخنیوي دپاره موږ ناست یو. سر مو خلاصو په خبره پوهېږئ. لہذا دا خلک قرباني کوي د نورو د ژوند دپاره یې کوي. زموږ مجلس دا دی چې د برایي درنه چې په کوم انداز ولاړه سوله دا زموږ د پښتو
د روایاتو او د وعدې برخلاف کارو. دویم مجلس ورونو 42 کسان له 2 جولاییزه تر 5 جولایي پورې له مختلفو ځایو راوستل کېدل. دلته یو شی نسته، خالي مځکه پرته ده، نه کور سته نه آبادي سته. دا ځای دا د کوټې د ګریټر واټر سپلایي پمپینګ سټیشن دی چې دلته اوبه رالې دا به جمع کېږي، پر مخ به کوټې ته راپمپ کېږي. دې ته خلک پلیس له ارنایي، له سنځاوۍ، له چمنه، له زیارته د چش دپاره راوړل سو. د دې خلکو مجلس دا دی. دویمه خبره چې بیا سهار 9 بجې یا 9:30 بجې جنګ شروع سوی. دغه خلکو خپل افسران د زیارت زلیغه دا ټول خبر کړل او ورته ویې ویل چې دا کم جنګ روان سولی موږ اصله نه لرو، موږ ته اصله راورسوئ. ورونو دا خور خبره وکړه د اسلام آباد و د کوټې د جهاز 1 ګنټه اخلي. موږ هر شی لرو، دلته یې لرو. بیا دا خلکو ته یو کومک نه ورسېدی. پر 12 بجې بیا حال ورکړ چې زموږ اصله خلاصه سوله. بیا پرله پسې بیا چې زه خبر سویم زه له ډي سي سره لګیا سوم. ولموږ پلیس والا څه نوم دوی پرږدي دا موږ واستول. دا چې ده واستول دا چې کڅو ته راله له کڅو ځبه دا سټیشن ته تلل. ورونو اپسي دا وګرځول. بیا چې دا نه ورسېدل بیا 5 بجې بیا دا زموږ ورونو ټلیفونان کړي دي چې سرکار داسې معلومیږي چې نه راځي او موږ ته یې را روان سئ راسئ کومک وکئ. دا یې هم وګرځول. خلک راله دا یې هم نه پرېښول. زه د زیارت خلک چې دا قضاوت کوي ګرد پاکستان ته وایو، ټول پښتانه ته وایو چې د اپسي کیله له دغه ځایه پر 6 کیلومتره ده او اپسي کیله هر څه لري. زموږ د دې خلکو سرونه ولې نه وژغورل سول؟ ورونو او دویمه خبره ده، زه هغه حقایق ستاسو تر مخ ږدم. د هنې درنه چې ولاړوله د دوی وړل سوي سړیان دا سرکار وراوړل. درېیمه خبره چې دا کم خلک یې وړي وو د دې اطلاع چې چاته ورکړله. بیا دا ټول واقعات چې سوي دي دا ټول زموږ تر مخ دي. دا ښکاره کوي چې دا کار بل څوک کوي او موږ او تاسو ټول خبر یو. اصله برداره ډلې جوړوي. زموږ دلته دا مجلس دی لکه څنګه چې د زیارت شهیدانو کورنیو د دې وطن او د خاورې او د کام دپاره ډېره لوړه کامپروري کړې ده. دا ځینې اصطلاحات به سموو. کامپرست دی، کامپرست دی، پرست چې پوجا کوي عبادت یې کوي دې ته ویل کېږي. موږ کامپروره خلک یو، موږ د دې وطن مالکان یو او پارټۍ
د لوی افغان د لوی میراث د خوندي کولو دنده وظیفه په غاړه لري. موږ له تی سره ولاړ یو، موږ به ځو مجلس به کوو، خبره به کوو، لیکن دا خبره واروئ چې موږ دا شی پر دې چوک باندې پر کوله پاټک دغسې نه پرېږدو. موږ دا ټول وطن ته وړو، دا خلک په ټول وطن کې ښکاره سوي دي، د دې خلکو علاج غواړو، دا زموږ له خاورې ایستل غواړو، دا پلان دی په منصوبه دي راوستلي دي کښېنولي دي، حال یې سره یو دی. دا موږ ته قبول نه دی ورونو. بله خبره چې نن یې دلته درته کول غواړم چې سړی راسي سیاست داسې سیاسي پارټۍ داسې پلانا داسې وروره په دې کې هېڅ معذرت خوانه رویه نشته. سیاست موږ کوو، سیاست په پاکستان کې د روانې پالیسۍ لاندې سیاست له منځه وړي، جمهوریت له منځه وړي، پارلیمنت له منځه وړي، اختیار له منځه وړي. چاته یې ورکوي؟ دوه کسان په مقابله کې یو پبلیک سروینټ ورته وایي، موږ په پښتو کې وایو چوپړ وهونکی، اردو کې ورته وایي خدمتګزار سرکاري ملازم. دویم زما رنګه ولاړ چې تی له نن ولاړ دی، دې ته وایي پبلیک ریپرزنټیټیو، جاني اصطلاحوي دي، د ولس وکیل، د ولس نماینده. دا د ولس د نماینده اختیار چې په آیین کې طی سوی دی دا اخیستلی کېږي، ملازم ته ورکول کېږي. ځکه زموږ خبرې کږې دي، ځکه پاکستان په بحرانو کې دی. موږ زه تاسو ته وایم په سیاست به خلک ملنډې نه وایي. زه پاکستان تر چین نه دی وشار، تر فرانس نه دی وشار، تر جرمني نه دی وشار، تر امریکا نه دی وشار، دغه رنګه تر ماسکو نه دی وشار. ورونو په دا یوه ملک کې په ټوله نړۍ کې هېڅ یو ځای فوج حکمراني نه کوي. په پاکستان کې به فوج حکمراني کوي. دا ورونو د جاني رواجه څخه چپه خبره ده. دا نه چلیږي. موږ نه و چلیدلو، موږ په سخترینو بحرانو کې یو، زموږ هر حق ول سوی دی، موږ پیسې نه لرو، زموږ چې کوم کالنی آمدن دی دا په دوو مداتو کې خلاص سوی دی. یو پر موږ چې کومه قرضه او سود دی 8,000 عربه روپۍ په دې کې ځي او 3,000 عربه روپۍ فوج ته ورکوو. 11,000 عربه زموږ ګرد آمدن دی. دا نوره ګرده زندګي په پور چلوو. داسې کور نه چلیږي، داسې کلی نه چلیږي، داسې خاندان به خامخا فکر ته ځي چې دلته دا نه وي معلومه چې زما آمدن څو دی او راوړم څو، څه شی به خرڅوم، څنګه به یې کوم. ساده حساب دی ورونو. نو پر دې بنیاد باندې زموږ دا مجلس دی، دا د یو چا مجلس دی. دلته به خلک راځي، پر هر شي چې تنخواه اخلي سیاست پرېږده، دا د سیاسیانو کار دی. او دغه درته وایو چې سیاست تا په آیین کې لیکلی دی، قسم دی اخیستی دی جرنیل صاحب، برګیډیر صاحب، کرنل صاحب چې زه به په سیاست کار نه لرم. زه تی ته وایم تی و خدای چې دوی کار لري که نه لري. قرآن یې اخیستی دی، قرآن لیکلی، قرآن یې اخیستی دی الپخي. نور هر شی چې دی وایي، یو به د آیین پاکستان تحفظ کوم، دویم به په سیاست کې هېڅ قسم مداخلت نه کوم. د دې بعد چې کوم څه روان دي او تا ته وایي تا خرابه کړې ده، پلانی کار سوی دی، پلانی خرابه کړې ده. که خرابه کړې ده چې په فارم 47 دې راوستلي دي او له 40 څخه چې څوک مسلط کول، دا ستا د غلطو پالیسیو په نتیجه کې تر ما وروستو چاینا ازاده سوې ده. نن په امریکا پسې دویم لوی مشیت جوړ سوی دی. یو عرب 42 کروڑو انسانانو ته ډوډۍ ورکولی سي، د هیچا احتیاج نسته. موږ
د 25-26 کروڑو انسانانو ملک په فکر لګیا یو، په خواست لګیا یو. او ورسره د آخري خبره درته کومه، هغه دا چې ابراهیم علیه السلام هغه وخت چې کعبه جوړوي، کعبه په پښو درېږي، د ده خواست دی چې الله دوه خواسته کوم، یو د رزقه کوم، دویم د امن غه. یا اول د امن غه کوم، دویم د رزقه کوم. دلته موږ ځینې اصطلاحې استعمالوو. دا ګریزي معنا په غلا یو شی وړنګ. ورونو ګرد جهان، د جهان ټول تاجران له اصلي له منشیاتو ما سوا، دا نور ټول تجارت اعلان شوی دی په پاکستان په قومي اسمبلۍ کې اعلان شوی دی. ته یې غلط اصطلاحات پرېږدئ، ته یې صحیح اصطلاحات ته راسئ چې زموږ تجارت بند دی. نو پر موږ یې د تجارت لارې بندې کړي دي، زموږ یې روزګار خراب کړی دی. موږ په ټول وطن کې کارخانه نه لرو. که په پنجاب کې خوارۍ کاږو، خوارۍ کې مې خوارۍ سم راسې پر وږغېږو. خوارۍ معنا چې جهان کژلي دغه خوارۍ ټولې موږ کوو. پر دې موږ بچیان نه پرېږدي. خور یې ونازولي بچیان چې په دې مردېسیو کې دي، مور یې پر څه حال ده، کور یې پر څه حال دی، پلار یې پر څه حال دی، سارې جنازې راځي، هېڅوک موږ نه یې لکوي. نو دا ګرد صورتحال چې روان دی دا علاج غواړي، او دا کامي علاج غواړي. په دې علاج کې چې دا کومې پیښې موږ ته سوي دي، زه بیا په آخر کې د زیارت د متاثره خاندانونو چې د دوی شهیدان دي د دوی مننه او کورودانۍ کوم، او دغه خبره کومه چې دا یوازې او یوازې عزیزانو یوازې او یوازې پر مخ باندې زموږ د سر د ژغورنې دپاره دا لاشونه دا شهیدان دلته ایښي دي. په کار دی چې هر څوک درس ځینې واخلو. زما خواست دی چې هر څوک خلاصېږي. او وروره چې سهار په انډیسن روډ کې، په کندهاري بازار کې، په فرانس روډ کې سړي لره په خپل دکان کې په زور او جبر په زبردستي بتې ورکوې، راسه نن دا لار ده، دا ځای دی، ټول پښتون دې واروي. زه اعلانیه دا وایم، موږ به اوس کښېنو فیصله به کوو. اعلانیه دا وایو که زموږ دا فیصله وه د پاټیانو، ضلعو خپلو پاټیو ته هدایت کوو چې د خپلو درنو د مظاهرو چې څه شی فیصله شوه د دې تیاري به کوو، او پر دې به تحریک چلوو. او دغه رنګه به دا لوټماران، غله، بدکرداره، رشوت خواره، دا د کم د ټولنې چې کم غلط اصطلاحات استعمالیږي د هغو ټولو خرابو خویو خاوندان دا شړل، او د دې پر ځای د ولس حقیقي نمایندګان راوستل، او دغه رنګه په ټول ملک کې له ټول جهان سره په سیالي په سرلوړي ژوند کول. اوس چې امریکن زموږ په باره کې کوم فکرې کوي چې له فلانۍ ښځې سره به نکاح سړی څنګه کوي، دا ډېرې خوړجنې دي. دا د ملک په توګه باندې موږ پر دې خاوره اوسېدونکي پراته قومونه، پښتون، بلوچ، سندی، سرایکی، پنجابی، سیالان یو، او یو د بل برابري او سیالي ته به احترام کوو. او د جهان چې هر څوک زورور دی هغه ته دا وایو چې زموږ سیالۍ ته به خلک په غلط نظر نه ګوري، زموږ برابري به مني، زموږ سیالي به مني، زموږ انسانیت به مني. د دې خبرې د ګرد جهان تر مخ په سختو الفاظو غندنه کوو چې دا ویشي قام دی، او دا دهشتګرد دی، او دا فلانا دی، او دا فلانا دی. د دې خبرې کوج ولګوئ، اصل ځای ته ولاړ سئ چې دا شیان دې ملک ته چا راوړي دي، چا خوندي کړي وو، چا تربیت کړي وو، او څه له بې خاونده سول. د دې پوښتنه تاسو وکړئ. جهان د جهان زورور او دوی سره شریکان وو، د هر شی چې راوړی دی. موږ نه دهشتګردان یو، نه غله یو، او زموږ ټول تاریخ معلوم دی. دومره شانداره تاریخ